په احادیثو کې د عرفې د ورځې د روزې ډیر فضیلت بیان شوی دی. د حضرت ابو قتاده رضی الله تعالی عنہ روایت ته رسول الله صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایا: صيام يوم عرفه اني احتسب على الله ان يكفر السنه التي قبله والسنه التي بعده. چې زه د الله سبحانه وتعالى دا امید ساتم چې کوم یو انسان د عرفې د ورځې د روزه ونیسي، الله سبحانه وتعالى بدته د یو کال مخکینی او د یو کال را روان ګناهونه معاف کړي. دا ډیر عظیم فضیلت دی. مسلمانانو له پکار ده چې په کال کې دغه یو ورځ راځي، ډیر احادیث د دې په فضیلت باندې وارد دي. نو په دې شان سره چې مسلمانان د دې روزې اهتمام وکړي. بیا دا روزه کله ده؟ په دې کې بعضې خلکو ته دا غلط فهمي شوې ده. دا غلط فهمي وجه دا ده چې بعضې خلک دا ګڼي چې د دې ورځې چرته کې تعلق د عرفات د ورځې سره دی، چې په کوم ورځ باندې حاجیان صاحبان عرفات ته ځي، چې په دغه ورځ به په ټول ممالکو کې دا ورځ د یوم عرفې ورځ شمارلی کېږي. خو داسې نه ده. د هغې یو څو وجوهات دي. دا د 9 ذوالحجې ورځ ده او دا په هر ځای کې که یو انساني نو چې 9 ذوالحجه په کوم ځای کې کوم تاریخ باندې راځي، په هغه ورځ باندې به دا روژه د نیولی کېږي. 9 ذوالحجې ته یوم عرفه دا د دې وجې نه یوازې نه ویلی کېږي چې حاجیان صاحبان په دې کې عرفات ته ځي او هلته کې د الله سبحانه وتعالی د هغه عظیم عبادت د حج څه مناسک ادا کوي. یوازې وجه دا نه ده، بلکې د دې نور وجوهات هم دي. یو وجه علماء کرامو دا لیکلې ده چې دې ورځې ته یوم عرفه د دې وجې نه ویلی کېږي چې په 8 ذوالحجه باندې حضرت ابراهیم علیه السلام خوب ولیدل، په 9 ذوالحجه باندې بیا ابراهیم علیه السلام خوب ولیدل. نو په 9 ذوالحجه باندې چې کله خوب ولید نو حضرت ابراهیم علیه السلام ته د حضرت اسماعیل علیه السلام د ذبح کولو او د قربانی کولو یقین پیدا شو. په دې بنا سره او پته ورته ولګېده، معرفت ورته حاصل شو. د دې وجې نه د 9 ذوالحجې ته یوم عرفه ویلی کېږي. او بله وجه علماء کرامو دا هم لیکلې ده چې چونکې په دې ورځ باندې په 9 ذوالحجه باندې حضرت ابراهیم علیه السلام ته حضرت جبریل امین د الله سبحانه وتعالی په حکم سره مناسک حج ښودلي او د هغې معرفت ابراهیم علیه السلام حاصل کړی. نو د دې وجې نه یوم عرفه په دې مناسبت سره دې ته ویلی کېږي. بیا د دې 9 ذوالحجې تعلق د هر یو ملک جدا جدا دی. د دې د عرفات د میدان سره چې حاجیان صاحبان هلته کې په دې ورځ باندې ځي، د دې سره څه مناسبت نشته دی، چونکې په هغه ورځ باندې هلته کې خو یوم عرفه او په نورو ممالکو کې چې د چا هغه بلاد بعیده دي، سعودي عرب د ملک نه لرې دي، نو د هغې سره د دې څه مناسبت نشته دی. د هغو دپاره جدا ترتیب دی او د دغې ممالکو دپاره جدا ترتیب دی. د هغې یو څو خبرې زه تاسو ته عرض کوم، ستاسو سمجھ ته به دا خبره راشي. اولنۍ وجه د هغې دا ده چې د دې ورځې د یوم عرفې د دې د روژې د نیولو چې کوم فضیلت وارد شوی دی، نو په هغې کې باقاعده طور باندې د ورځې تذکره ده، د 9 عرفې تذکره ده. په هغې کې د سعودي عرب سره د تعلق یا د عرفات د تعلق هیڅ قسمه څه بحث نشته دی. په روایت کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایي: کان رسول الله صلی الله علیه وسلم یصوم 9 ذی الحجة و یوم عاشورا. نو په دې روایت کې صاف ظاهر دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د 9 ذی الحجې تذکره کړې ده، د عرفات څه تذکره یې پکې نه ده کړې. په دې مناسبت سره مونږ وایو چې د هر یو ملک اعتبار د دې ورځې د روژې د نیولو دا جدا جدا دی. دویمه وجه دا ده که چېرې مونږ د 9 ذوالحجې تعلق د سعودي عرب سره وساتو نو په دې کې به مختلف قسمه پریشانۍ او پیچیدګۍ لازمي شي. یو پریشانی به دا راشي چې کوم ممالک داسې دي چې هغه د سعودي عرب نه مخکې د هغې یوم عرفه راځي، نو آیا چې په سعودي عرب کې 9 ذوالحجه ده، د عرفې ورځ ده، نو په هغه ممالکو کې به بیا دغه خلک چې په کومه ورځ یوم عرفه نو په هغې ورځ باندې به د هغې خلکو اختري عید الاضحی او د عید الاضحی په ورځ باندې به بیا د یوم عرفې روژه نیسي. نو د عید الاضحی په ورځ باندې روژه نیول دا خو ممنوع دي، درست نه دي. بله وجه دا ده چې د عرفې د دې ورځې د روژې د نیولو حکم دا د ورځې راغلی دی. که چېرې موږ د هغې سره خپل مناسبت قایم کو
بعضې ممالک داسې دي چې هغه د سعودي عرب نه ډېر لرې دي، لکه دغه ممالک چې کومه په مشرقي بعید کې واقع دي یا په مغربي بعید کې واقع دي، نو د هغو سره بیا دغه مناسبت بالکل درست نه واقع کیږي. یا قطب شمالي یا قطب جنوبي، نو په هغې کې به مسلسل ورځ وي یا به مسلسل هغه شپه وي، نو په دې بنا سره به بیا د سعودي عرب ټایم جدا وي، د هغه ممالکو ټایم به جدا وي، په دې کې به ډېرې پیچیدګۍ لازم شي د احکامو په اعتبار سره. نو مختصره او خلاصه دا ده چې د دې اعتبار د هر یو ملک جدا جدا دی، لہذا په پاکستان کې د دې ورځې روژه نیول دا په 16 جون باندې راځي، د اختر د ورځې نه یوه ورځ مخکې په 10 ذوالحجه باندې دا اختر وي همیشه دپاره، او په 9 ذوالحجه باندې د هر ملک په اعتبار سره دا یوم عرفه راځي. رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې متعلق ډېر روایات د هغې نه منقول دي چې په هغې کې رسول الله صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایي انی احتسب علی الله ان یکفر السنة التي قبله والسنة التي بعده، چې زه د الله سبحانه وتعالی په ذات باندې دا یقین ساتم چې د دې روژې د نیولو په برکت سره به د انسان د یو کال تیر شوي او د یو کال را روان ګناهونه الله سبحانه وتعالی معاف کوي. موږ ټولو له دې اهتمام پکار دی. جزاک الله.